اسی یو مثال درته وای یو په دې پیریانو کې یو نوع د دیوان ورته وي هغه په یو لار کې د ډنډ په غاړه ناستو او په دې لار به چې څوک تېرېده نو راوبې نیو چې راوبې نیو ویل به دلته کېنه چې کې به ناستو نو هغه ډنډ کې به چنډخ چې څنګه आवाज کوي هغه ټیر غوندې که نه چنډخانو आवाज خو به نو دیو ورته وی چې دا څنګه आवाज دی جی دا چنډخ دی مردار ویل دا مردار چنډخ دی غړپ دې ځای نه به ونیو ثابت یې ویستم چې تا زما معشوقې ته څنګه وایي چې دا چنډخ دی مردار لار شاړه شوه چې هلکه په دې لاره مه ځئ چې څوک ځي یا مړ کېږي یو سړی ویلی چې یا زم مړی ما او یا خو پې دا پته لګوم چې چل څه دی چې دی پې ورغلی دی دیو نیولی دی کېنولی دی وی چې کېنه یو سات په دې کې چنډخ آواز کړی ویل دا څنګه آواز ویل سبحان الله ما دومره ښایسته آواز په زندګۍ کې چېرته اورېدلی نه دی سړی هوښیار و پوه شو به دیو په ملا وټپولو ویل ته په دې لار آزاد یې او سوداګرۍ پسې ځې او راځې ما خو د دنیا بیړه تباه کړه او نمړې که چې زما دې معشوقې ته به یې ډېر په سپک نظر کتل تاسو خیال ده صاحب د سوات یو لوی ولی تیر شوی په لاره روانو مریدان ورسره و نیمه شپه وه یو هندو یې ولید هندو لګیا دی رام 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 ستوائی گرو کیے سات نام رام رام ستوائی گرو دا د هندوانو وظیفه ده عزیزانو ما د هندوانو په مندر کې هم ډېر وخت تیر کړی ما د سیکانو په ګوردواره کې هم ډېر وخت تیر کړی ما د انګریزانو په ګلجه کې هم ډېر وخت تیر کړی د انګریز په ګلجه کې تقریر به مې واورېده بیا به ورسره کېناستم چای به م څښلې او سره باسونه به م کول تاسو خیال ده اوس ما کافر نه کوي چې ګلجې ته تللی دی ځکه تاسو سره خو نور څه نشته خیال م راغی جي د هندوانو مندر ته به م ځې سبا به پې ته تنقید څنګه کوې د سیکانو ګوردوارې ته به م ځې او د انګریزانو ګلجې ته به م ځې سبا به پې ته تنقید څنګه کوې هغه انګریز پادري یو ورځې ما ته وویل ما ته ویل په تاسو مسلمانانو کې دا شیخ سادي څنګه سړی و ما وی چې ډېر لوی سړی و وی د قرآن او حدیث نه خو خلاف نه دي کړي مال نه ویل ستاسو د مسلمانانو په حدیث کې راغلی دي چې 3 څیزونه دي چې هغې کې تاخیر مه کوئ د مونځ چې وخت راشي او کونډې ته چې میړه میلاو شي فوراً دی ورسره نکاح تړي او شیخ سادی ویلی دی چې برای راست برو اگر چې دور باشد زن بیوا مکن اگر چې حور باشد کونډه ښځه مه کوه که د هورې غوندې ښایسته مي پیغمبر وی فوراً دی کونډه نکاح تړي او شیخ سادی وی کونډه مه کوه نو دا د حدیث نه خلاف نه دي کړي ستاسو شیخ سادی ما ورته وی چې پادری صاحب ته په دې شعر پوه نه یې زمونږ د فارسی او د عربي قانون دا دی چې د شعر شجه ماتیږي هلته به د قانون لحاظ نه ساتلی کېږي دا شعر داسې دی چې برای راست برو اگر چې دور باشد زن را بیوا مکن اگر چې حور باشد د دیرې مخې ته الف دی خو د الف د ضرورت شعري دپاره غورځېدلی دی ځکه چې بیا د شعر شجه پې ماتیږي اصل کې زن را بیوا مکن نو معنی دا شوه چې په سمه لار ځه که ډېره لرې ویم خو زن را بیوا مکن ښځه مه کونډوه اگر که د هورې غوندې ښایسته مي چې ته والا میړه مړ کې چې زه ورسره نکاح وتړم بس پادري داسې اک بک ویل داسې جواب دې راکړو چې زه خو ډېر هندوستان کې ګرځېدلی ما ته دا جواب چا نه دی راکړی مالدا مې درته حقیقت وي وی ښه یو بل سوال در باندې بل اتوار له بیا کوم مال ټیک ده بل اتوار له بیا ورغم دا زه په چراټ کې وم
ماته وی چې زمونږ عیسی علیہ السلام تاسو مسلمانانو وایي چې الله ځان ته بللی دی او پاسمانونو کې اوسېږي او ستاسو پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځمکې لاندې پروت دی نو رتبه د عیسی اوچته ده چې خدای ځان ته بللی دی او که رتبه ستاسو د پیغمبر اوچته ده چې ځمکې لاندې اوسي ما ورته ویل پادري صاحب د دې جواب نن نه 400 کاله مخکې شاه ولی الله صاحب کړی چا دا ویلي چې عیسی اسمان ته تلو باندې د رسول الله نه بهتر دی ویل بړبوکی د اوبو د پاسه ګرځي او ملغلره د اوبو په بیخ کې پرتی نو رتبه د ملغلرې اوچته ده که د بړبوکی اوچته ده تاسو خیال بل سوال کوي چې دا دې پورې ورته یم چې ستاسو لږ وسط دماغ کې پیدا کړي وسط مولانا تانوی رحمت الله علیه تقریر کړی دی چې چرته سپی الته د رحمت ملائکی نزي یو سړی ولا راغی سپی ور سره دی وی جی دا حدیث رښتیا دی چې چرته سپی ملائکی الته نزي ویل حدیث خو رښتیا دی ویل ما دا سپی ساتلی د ورځې مرا سره یو د شپې ځان سره کټ کې وده کوم وی ولې وی اسرائیل علیه السلام باډو نږدې نه راځي او به زه به ټول عمر ژوندی یم ځکه چې چرته سپی هلته ملایکې نه ځي نو ما سره چې سپی اسرائیل به نږدې نه راځي به زه به ټول عمر ژوندی یم اوس مولانا تنویر رحمت الله علیه خو حکیم الامت دی که الله د ځمکې سر به د علماء دیوبند غوندې علما هم پیدا کړي علما خو ډېر دي دا نن څه چې تاسو په دنیا کې ګورئ قسم په خدای دې زه په ټول عرب ملکونو کې ګرځېدلی په ټول عرب ملکونو کې د دیوبند علما ما کتلی دي چې د مصر او د افریقې او د مکې او د مدینې علما به ورته داسې ولاړو او دیوبندی به ورته تقریر کولو یو ځل مولانا یوسف بن نوری دی الله تعالی غریق رحمت کی په دې باسو د مکې د علماو سره چې مذهب حنفي چې دا په ټولو مذهبونو اوچت دی داسې ورته لګیاو چې یوه ګنټه تقریر ورته وکړو ما د اهل مکه او د علماو تلفظ وانه اورېدو تاسو خیال اوس خبرې دام دي چې هلکه دا دیوبندیان چې دي وابیان دي او دغه څه ورته وایي زیارتونه نه مني او پیران نه مني او پلانین هلکه چې زه په خپله مولا یم په ایمان یې بل مولا به منم که نه چې زه مولا نه وی نو د دې علماو په دعوت به زه راتلی سله هم ځان نه مخکې مې د دوی مقام منلی دی نو هله ورته رالم که نه ټیک شو دي علماء دیوبند په خپله پیران دي واورئ واورئ او په کلاو غوږونو واورئ دیوبندی عقیده درته ووایم مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ته د شیعو یو ډله راله ویل مونږ سنیان کېږو خو که بېګاله مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیده هغه ورته ووایي چې په خوب کې لیدل خو اسانه خبره ده بېګاله به وګورئ که په ویښه مې درته وښوده نو بیا هغه وایي چې په ویښه په دې مخونه یې والا لاس راښ که ورته ګورئ په دنیا کې په ویښه د دیوبند علماو رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت خلقو ته کړی ته پوه شئ په خبره باب فضائل القرآن کې وګورئ ترمذي او مشکات شریف کې دا علما عقیده او ایمان دی صحابه په یو قبر خیمه والا ورته پته نه وه چې دلته قبر دی چې شپې سملاسته د قبر لاندې نه د تبارک الذي आवाज راتلو تبارک الذي بيده الملك حتی ترغه پوری چې تبارک الذي ختمه کړه سار لدا صحابه راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې صاحب بیگا خدا سي چلو دلته قبر او لاندې تبارک الذي ویل سردار کونین ورته فرمایل چې دغه تبارک الذي سره دنیا کې د دوستانه وا نو په قبر کې ما یار ور سره دی ځکه وای تاسو خیال
अजीजान, शाह अब्दुल अजीज फतावा अजीजिया की लिखली दी नन्न सलोर सवा काल मख के च अबू बकर सिद्दीक च वफात के दा नो हजरत अली रो गुख्तो वसियत वर्ता कोल च वसियत वर्ता कोलो च जमरशम नो जमा द खखिदू इजाजत बद रोजे मुबारक न गवाड़ी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाई चे दे वफात शो रोजे त इजाजत तमुंग रवान शू नुजद आडल न मख के उमा नु दरोजे दरवाजे लरी शवी और दनन आवाज रागे चे दा महबूब खपल महबूब त ढेर जर रावड़ी। तासु ख्याल डाला नु अजीजानो अर्ज में दाओ चिमा लोय लोया काबिर और बुजुर्गान द जमाने ली दिली दी लोय लोय मां मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ली दले दे, मां मौलाना अब्दुल महबूद रहमतुल्लाह अलैह ली दले दे चिचा तब पजुन द कब्रून कशफ के द खबर तब उधरे द और अगर बहुली दलान दी चिपदी मुड़ी साल दे देव सड़ी तपोस में थे को द लाहौरी साहब ना मलदाग पर कबर के साल दे वे वो पिकौड़े की तरह कबर में तल रहा है। तासु ख्याल दब्बल सड़ी तपोस में थे को मलदाग साल दे विच उनकी हालत अच्छी है, खुदा जाने उनकी कौन सी अदा अल्लाह को पसंद आई। मौलाना अब्दुल महबूद तमेवी मालूमात तम दे कबर का शफुका वे वाले दादा कबर मामला तो न मनी स माला दे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सुन्नत अमल कोमा चे रब अरिनी कैफ तुहयल मौता काला वलम तुमिन काला बला वलाकिन लियतमइन्न कल्बी। स्ता ईमान न दे चे जमड़ी जोंदी कोम वे जमा ईमान दे खोचे जमा मख के ओके नो चे जमा दड़ काला फखुज अरबतम मिन तोयर और दालू ए वाकिया दे नुमाई चीजें लगू गोर लास ने उनीवम द शपे लस बजे वे अधीरे तेरा वस्तम चा धीरे तेरा वस्तम दास स्तर की पटिकड़ी ब्या माता वही ची बचिया दास चल दे चे दे अधीरा के दास मड़े निश्ता चे ते गोरे और दे खुशहाल शी दा टोल पर कब्रूनों के नास्ती और वक़्त ते गुस्सी की लगिया कमे दर तो खोदन टोल उमर बर उठाए खंदर न की ते वो तख्ते दम भैया सा कोर तरालम सार ची ब्या वरलम माते वाले मान न गोरो बस तो बंद वल रोजा दर तक मौलाना शमसुलक अफगानी रहमतुल्लाह अलैह देवबंद उलमाओ दा इत्तिफाक हो कि एशिया के दे वक्त के द अफगानी से बुमरा इलम द चानिश्ता पर एशिया के तासु ख्याल रहे अगप लाहौर के हजरत लाहौरी तोई चित्ता पे यो तकरीर की वेली दी जो लाहौरियो मैं तुम्हारी खबरें आग की तंदूरें देखता हूं स्तासो कब्रू न दौर तनूरू नदी तरालो ब्यारा तप मखलास वालो वेला भी देखो चिमेऊ का तो सुमरा बनी आदम चू सोक खरू सोक स्पू सोक पिशोगानु सोक मेलुगानु सोक गिदड़ानु बनी आदम पके नफकारे देखो गोरा रहमान बाबा वही कजाहिर में दे सड़ू दीजे सकड़मा कजाहिर में दे सड़ू दीजे सकड़मा पमाना के द चार पायो प हिसाबियम मुंह मानवी चार पाई हो गोरा स्पेचत हो पडेरू सीजनों की दस्पी खसलत मुंग न उचतते दस्पी का अर्थ दे च दलारे पगाड़ा नास्ती का मोटर तीरी और पसी बमंडक का साइकिल तीर गप का टांगा तीर गप का लारे तीर गप ओ आई पैमान मुंग च बाजार के प दुकानों में पहुंचो के ना सोसोक दास्ते ना दला दे
پلانه سخنزیر دی اپلک واسد دوست دی خیانه ته ملائکه دا نور ټول خراب دي وای په ایمان دا زمونږ عادت ته کنه دی په جمعات کې ناس کی په جمعات کې سنت هم کړي او فرض پاتې او یو بل ته غوږ نږدې کوي د بل په غوښو شروع کوي کنه عزیزانو دو علم دي یو قرآن دی او یو حدیث دی قرآن وحی جلی ده او حدیث وحی خفی ده په حقیقت کې دواړه د خدای کلام دی لیکن یو وحی په یو رنگ کې راغلی ده او بل وحی چې ده په بل رنگ کې راغلی ده 6,600 آیاتونه د قرآن دي او تقریبا 14,000 حدیث دي بیا ائمه محدثینو په حدیث کې بیا چھان بین کړی دی امام بخاری ته یو قسم کړی دی امام مسلم ته بل قسم کړی دی امام ترمذی ته بل قسم کړی امام مالک ته بل قسم کړی دی نو بنیادی علوم چې دي هغه دا دو دي چې یو قرآن دی او بل حدیث دی باقی ائمه مجتهدینو چې کوم مهنت او خواري کړې ده نو داغي منبع او مرکز چې ده عمدغه قرآن او حدیث ته دنه استنباطات کړي دي امام ابو حنیفه اوس د دې سلورو واړو ائمه اختلاف په اصولو کې نشته اختلاف فروعي اختلاف ته چې هغه ته په دین کې صدمرا د کفر او د اسلام دارو مدار په نه دي مذهبونه سلور واړه حق او علما وایي چې تقلید دا واجب دی قرآن نه ثابتای چې فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون که تاسو نه پوهیږئ نو تاسو د علماو نه تپوسو کوئ نو د دې وجنا بنیادی علوم چې دی قرآن او حدیث ته عزیزانو د آخرت د نجات دارو مدار چې دی هغه هم په حدیث ته او په قرآن دی دنیا کې فلاح او بهبود چې دی هغه هم دارو مدار داغه په قرآن او په حدیث باندې مونږه دنیا کې الله دل پیدا کړیو چې ستاسو کار بچي ستاسو کار با د مخلوق رابطه پیدا کولی د الله جل جلاله سره ستا کار بچي ما ته وګوره اوس پوهیږئ په خبرو څه گزاره خو به کوي ماما نو زه خو وایم چې اسم حاصل نکړه په شیخه په مولای کې اسم حاصل نکړه په شیخه په مولای کې پس لدی میوار دے ہر چیشی په مای خانہ پام کو د منصور غندی پدار نش رحمانا ډېر داد عشق خبره مکړه نادانا دا زمون شیخی ده دا زمون ملاتو خبر بمنه اوس راته چاوي ستاسو د پلوسو کې یو جوړه شوی زم پکې راغله قسمونه ما ور کړی خلاصه داوا چې د پلوسه اغوبه روټه خو سکه چې او بم مانو اسکلی بیا ته عمدا سلار اوس راته چاوي زمون کلی کې خلک وای چې دم په کې 6,000 روپیا غستی نو خم ویلی 6,000 روپیا چې مال تاسو را نه کوي نو څوک به را کوي بے نظیر سره هم مرانه ده چراله سره کې د وزیرانو سره هم مرانه ده په دې شل کال کې بسوک دا ثابت نه کیږي بجلیګر مولا چا د وزیر په دفتر کې لیدل ثابت به کوي وای تاسو پولیسوال هوټل په دغه کې اوړی راوړی سیکریټریټ کې یې بار ځکه
زما د ژوند ریکارډ دی چې زما چا سره نه لګي زه نږدې نه یم ورغلی ریکارډ دی اوس پردي کورونه وران شوي دي پکې مړي شوي دي یو پکې د ملا زوی مړ دی د هغې جوړه ده او بجلیګر ملا پکې 6,000 روپۍ تون حالت دی په هغه خوله چې دا خبره یې کړې تون حالت دی د هغه په هغه اومه پېړۍ زما په زندګۍ کې که ما د مړي سقاط اغستی ما د ختمونو پیسې اغستی ما په جوړه کې د چا روټۍ خوړلي د چا چای مې څکلي د مړي خیرات او څلوېښتي کال مې خوړلی ما به د ټول پاکستان غول خوړلي زه چې په ښه بد پوه شوی ستا د دې پلوسی خلق ما سره په بجلیګر کې زه امام یم 26 روپۍ مې تنخوا وه په دارالعلوم سرحد کې مدرس هم 15 روپۍ مې تنخوا وه باچهي مې پې کوله د 67 نه تر ننه پورې 3 تجارته کوم له 7000 روپۍ میاشت ګټم توکړی برید ګرځم چې چاته مې خوښه له 70 ورته وشغوم پروا یې نه لرم پروا خو به د چا نه لري چې یا ته چای وڅکي یا ته روټۍ وخوري یا ته نغدې والې کنه خبره ده کنه چې داسې الطمع یسیر الاسد ذبابا تمه د زمري نه مچ جوړ کي د زمري نه تمه ډېر ظالم شی دی چې داسې چاته نه کوې د بادشاه پروا مه لره سرې سترګې ګرځه هغه ورځ یو خط راغی زمونږ په دې ملیانو کې یو د مذهبی امور مشیر دی د مرکز مذهبی امور مشیر هغه ویلیو چې کون کہتا ہے کہ عورت کی سربراہی اچھی نہیں ہے کون کہتا ہے اس دار چا علاج آسانی د مولا علاج لگن کون کہتا چرته چاوله زما کیسټ اورولې چې هغه ویلی دي چې پاکستان د پیغمبر خیرو والے دی واورئ او په کلاو غوږونه تاسو خو هر ډولکی ته ګډېږئ هر ډولکی ته په دې علاقه نن چې دا د مذهبي امور وزیر دی په مرکز کې او په دې علاقه تاسو خلیل مومندو پاس کړی دی ورشه د هغه د زامنو حال وګوره چې د حج په پالیسی کې کروڑونه روپۍ پیدا تاسو لراغه چې یو کس خوراکي چې حج ته مولېږم مور مړی پلار مړی خیال مړی مونږ د ماشکیرو نه یو بیا خان او نواب ته خو زمونږ ټینګېده ډېر ګران کار غریب سړی که د مړي دوا له راشي که نه او کینې دعا به وکړو نو د غریب په دعا مړي بخلی کېږي کېږي که نه کېږي او د نوابانو په دعا پلانی دوا به وکړو هلکه دا دې څوک خدای دې کور وران کا سم خو په مخ لاس را او تاسو مزاج وہی میرا مزاج لڑکپن سے خدای خبر میرا مزاج لڑکپن سے عاشقانہ زمون مزاج غلامانہ مزاج دے غلامانہ ذہنیت تے زمون مزاج دے خان راغے دمڑی دا خان راغے خان ملام منڈی کی میاں صاحب منڈی کی امیان منڈی کی کو بلن خان دوا تک کیرنا سٹا دیوزا زما مور مڑاوا دل تب بابر صاحب گورنل دعا تراغے چکٹ ترورا سے تو پاسے دم لاس مولور کو دعا وشا مرگر اڑاتے چیرتا خواڑو سے لفٹ ورنک معلومہ در تدا خودا چې دا چونکه زما د بچپن مرګره هغه تعلق مد نظر دعا تراغه د بجلیګر مولا په در کې د گورنر او د وزارت یو ټیډي پیسې قدر نشته ټیډي پیسې بیا قربانی کې بداغه چانه چې چا ستا د مړي قبر کنه لري
پار په شکال کې ستا مړي له لحد ویستی دی، پار په شکال کې ستا مړی خښ کړی دی، ستا په اجره کې خلکو ته اوبه ورکوي، ستا اجره چڼکاوئ. قربانېږه د هغه خلکو نه، دا د لومبۍ ورځې ناویانو نه قربانېږئ چې راشي ډولۍ ډولۍ. لږ عقل وکئ، دا تصور وکئ چې مونږ یو آزاد قوم یو، مونږ آزاد قوم یو، مونږ ته هېڅ پروا د چا نه ده پکار. تاسو وایئ په ایمان پرون په دې ملک کې د روټي کپړې مکان واده شوی وه، روټي کپړه مکان یې چاله ورکړه ورکړه. بیا بله ورځ په دې ملک کې हमारा عزم غربت کا خاتمه، مونږ به غریبي ختمو. تلوسۍ ټول نوابان شوي، تو همغسې سپېره یې. دی خوا وګورئ، دبی ہوئی زبان سرا، دا د خدای دعوه ده چې زب غربت ختم کړ. غربت ختمول، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير هو الرزاق ذو القوة المتين. رزاق څوک دی؟ تا ته په خېټه کې د رزق اسباب چا جوړ کړی؟ ته چې د موره پیدا شو په دې سینو کې د رزق اسباب درته چا جوړ کړي؟ د لویوالي نبات لارې د رزق ګټلو درته چا برابر کړي؟ نو تاسو خدای پرېښی دی، نو الله تاسو پرېښي. قرآن کې راځي فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. څوک چې ما هیر کی زه د هر قسم نعمت دروازې پې ور پرانیزم. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، دا ما چې څه ورکړي چې دوی پکې ښه ورننوځي. انټر کانټیننټل هوټل کې میړه او ښځه ښه په ګډا شي، ښه نو بیا څه چلو کم؟ اخذناهم بغتة، ناګهانه یې راونیسم، فاذا هم مبلسون. بیا دوی حیران وي چې خدایه دا څه وڅه راباندې وشو، ناګهانه والا ورمېږ مات. نو نن د اهل دنیاو ته په زیاته دنیا غرور نه دی پکار. رحمان بابا وی ډېرې ماتې کړې مړی د قبرګنو، چې د قبره به یې نه لیدل هیچاته. بادشاهان دې واړه خاک د بیابان شو، نظر وکړه سکندر پسې دارات. نو عزیزانو عرض مې دا و چې پاکستان نن وګوره هره ورځ دا انسانان کیمې کېږي، هره ورځ. چرته د لارو اکسیډنټ، چرته د فلاینګ کوچو اکسیډنټ، چرته د ریل ګاډي اکسیډنټ، چرته د بمونو د دماکو اکسیډنټ، هره ورځ کیمې او تیکې او سپتالونه او غوښې، بیا زهریله سیزونه دي، بمونه، زخمونه بیا په کلونو نه جوړېږي. نن زمونږ په کوټ روډ باندې غړم شو، داسې غړم شو چې ملک یې وخوځول، چې ګورو صاحب امبولنس دی او پولیس دی او فایر برګیډ دی، چې زم ورپسې لاړ. د نن هېڅ پته ونه لګېده، پته به سبا لګي چې څه پکې وشي. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا چې دا قوم د پیغمبر خیرو والی، دا قوم د قوم که ښه ورځ وکته نو که مړم نو راشئ په قبر مې متیازې وکړي. ما ته بعضې وخت کې کلي کې خلک وایي چې ته مړي ژوندي مال ممې لمبوئ خلقا ممې خخوئ خلقا، ممې لمبوئ خلقا ممې خخوئ خلقا، ما په ډیران سپوته وغورځوئ خلقا ممې لمبوئ خلقا. چې نه مې ولمبوئ نه کفن را واغوندوئ
او نه مې خخ کوي په ډیران مې سپو ته وغورځو سپو په خدای قسم هغه ځمکه به م لعنت وایي را باندې چې زه ورشم هغه ملایکې به م لعنت وایي را باندې چې ما نه تپوس کولو ته راشي نو مالمه مې لمبه وای خلقا ما مې خخه وای خلقا ما په ډیران سپو ته وغورځوئ خلقا ما مې لمبه وای خلقا خو زما مړي به څوک نه راځي کنه دا خلک زما مړي راشي ما خدای بخي دا رښتیا وایي تاسو د هغه قرآن وایي چې دا دنې جلسه ده چې کم مړي له تلي یې کم مړي له نو تاسو څه وایي مهرباني کوئ نا وخت ده زر خبر خلاصو تاسو څه وایي چې مړي ته لاړ شئ نه ټول دا ټکي وایي خدای ټول په یو आवाज وایي اوس دا خدای وی بخي چې تاسو وایي دا لګ بیا وایي او دې ځای ته سوچو کې چې دا د دې ځای نه لاندې دا आवाज راوته کده دې ځای आवाज هاجي تاسو بیا وایي دا د دې ځای आवाज او کده دې ځای आवाज نو چې د دې ځای आवाज او د دې ځای نو د خدای ستاسو وینا نه بخي ذکا چې دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے کوم خبره چې د زړه نه نه هغه اثر نه کوي ٹھیک شو نو زبانی جمع خرچ ها تاسو خو د مړو جنازې کوي دا علما خبره نه ده تاسو خبره ده د هر شي تعریف غرض موضوع وي دار شي تاسو څومره جنازې چې په ژوند کې کړې دي د جنازې غرض پیژنئ چې جنازې غرض څه وایي په ایمان چې موږ جنازې سره روان یو خپل درانه او د بل سپک او څنګه دی غویا دی چې اغسته او میخه دی پای ډیر کوي کلک کوي او نور څنګه چل دی زوی دی چرته دی او پلانې چرته دا کیسه کوي روان یې پته بیا چې جنازه وشي او بیا سره کېنې بیا مجلسونه جوړ شي موږ یو طرف ته کېنو شروع کو تاسو بل طرف ته کېنو ټیک تاسو وایي په ایمان او بیا په ایمان وایي که زمون دا ایمان وای چې دا سړی داسې ملایکو گرفتار کړو چې زمون رسۍ ورته نه کېږي داسې جیل ته لاړو لاندې چې زمون رسۍ ورته نه کېږي داسې عدالت کې به پیشي کېږي چې زمون رسۍ ورته نه کېږي د دنیا تاڼه چې خلک ونیسي تاڼېدار ته زمونږ رسۍ کېږي که نه کېږي حاجي مجسټریټ ته زمونږ رسۍ کېږي که نه کېږي ډپټي کمشنر ته زمونږ رسۍ کېږي که نه کېږي حاجي بیا د هغې انټاروګیشن چې کېږي نو انټاروګیشن ټیم ته زمونږ رسۍ کېږي چې هلکه وهای ما لږ ګزاره ورسره کوه رسۍ هم کېږي که نه کېږي دغه انټاروګیشن ټیم ته ستا رسۍ کېږي چې کوم په قبر کې به د مقرر شي دغه جیل ته ستا رسۍ کېږي که ستا دا ایمان وی چې د دنیا تاڼې سړی بوتلی دی ټول کلی دی په سر راغستی ټول کلی چاله پولیس سړی بوتلو اله نن پیشي ده اله مور یې منډې وی رونه یې منډې وی خپلوان یې منډې وی چې پولیس کسټډي واغستا 3 ورځې ریمانډ واغستو اله چیرې نه وی وی خدای چیرې نه وی داسې وایي که نه وایي وی خدای چیرې نه وی ټیک شو که دا د وهلو ایمان په قبر کې ستاسو وی نو تاسو به په قبر باندې بلې خبرې ته اوسګار وی که دا فکر به در سره وی اوس خپل چې دی واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال کا بیا درنه لېږدي خپل چې دی واخلي هلته دې کېږدي ښه دې سنبال کا بیا درنه لېږدي درته به راشي
द कहर रीग दी तकिया दे खुदाए शाप गुरिस्तान के